أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ربط د مخکې سردار دی چې مخکې آیتونو کې د یهودو بېادبي او ګستاخي بیان کړه چې هغوی سلیمان علیه السلام ته د ساحر نسبت کو. سلیمان علیه السلام ساحر و او جادوګر و. نو اوس دې آیتونو کې د دوی بله ګستاخي او بېادبي ذکر کوي چې دوی نبي علیه السلام ته بدې ردې وي کنځل به یې ورته کوله. شان نزول د دې آیت دا دی چې نبی علیہ السلام به کله بیان کو نو بعضې کسانو صحابه کرامو به چې خبره وانه اورېده نو هغوی به ووي راعنا ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم زموږ رعایت وکړه موږ ته وګوره زموږ لحاظ وکړه موږ په خبره نه وي پوه شي دوباره موږ ته وکړه. نو دا لفظ هغوی په ښه مقصد باندې وي او په دې کې ادب و لحاظ و. خو کله چې دا لفظ یهودو د صحابه کرامو نه واورېده نو هغوی په غلط مقصد کې دا استعمال کړ. راعنا د رعایت نه دی زموږ لحاظ وکړه دا معنی صحیح وه دا صحابه کرامو په دغه معنی باندې دا لفظ استعمالو. راعنا د رعونت نه دی رعونت چې دی هغه خمقلتوب ته ویلی کېږي. راعن د هغې نه اسم فاعل راځي الف به یې ورسره سیوا کړي اشباع دپاره راعنا به وي. نو د دې مطلب دا شو چې ای قمقله او بل ځای کې راځي چې راعنا لیم بالسنتهما راعنا به وي خو په هغې به یې دا ژبه کږه کړه وا به یې ډوله نو راعینا به وي او راعي چې دی شپنکي ته وایي شپونکې نو راعینا باندې زموږ شپنکیه. او بل مقصد راعه یراعي مراعاتا باب مفاعله ده نو رعایت کول د دواړه طرف نه. نو ته زمونږه نگهبانۍ په معنا باندې هم راځي ده زمونږه نگهبانه موږ ستا نگهباني حفاظت کوو ته زمونږه حفاظت نگهباني کوه. نو په دې کې نبي علیه السلام ته نگهبانۍ او د دې نسبت و چې دا په یو پټه طریقه باندې دوی شرک داخله و په مسلمانانو کې چې دا پیغمبر چې دی زموږ نگهباني کوي دا صفت خو د الله دی د پیغمبر نشي کېدی. نو یو ځل سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه دا الفاظ د دوی نه واورېده دوی ګپ لګه او خندلې راعینا دا الفاظ یې ووي او بیا یې وخندله. نو هغه د دوی په ژبه باندې پوهېده ځکه چې دا یهود چې وو د دوی خو اصل ژبه هغه عبراني او سوریاني او دغه ژبې وې. نو د دوی په ژبه کې چې کوم دی دا خو کنځلو. نو سعد بن معاذ رضی الله عنه ورته وویل که بیا دا لفظ ما ستاسو نه واورېد نو څټ به مې در وهلی. نو دوی ورته ویل ولې دا تاسو چې وایې تاسو نه وایې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته راعینا هغه وایي موږ راعینا ویو موږ راعینا نه ویو خو بیا به دا لفظ نه وایې. نو دا آیات چې کوم دی هغه نازل شو یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا ای مؤمنانو تاسو مه وایئ لفظ د راعنا وقولوا انظرنا او وایئ تاسو وګورئ وګوره موږ ته ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم واسمعوا او واورئ د الله حکم. وللکافرین عذاب علیم د کافر دپاره عذاب دی دردناک. مفسرین وایي داسې الفاظ ویله چې هغې کې وهم د غلطې معنی یا په هغې کې وهم د شرکي د کفري دغسې الفاظ استعمالول هغه نه دي پکاره. هغه هر قسمه الفاظ چې خو چې د شرک بوی ترې راځي یا هغه صحیح معنا هم وي او غلطه معنا هم وي. بعضې خلک یې په صحیح معنا کې استعمالوي بعضې په غلطه کې استعمالوي. نو دغسې الفاظ نه هم اجتناب پکار دی. نو د دې وجې نه پیربخشه او نبي بخشه داسې الفاظ دغه نومونه دا ښه نه دي وایي ځکه چې پیربخش باندې پیر بخلی نبي بخش باندې نبي بخلی دا نومونه به خلکو ایښودل. نو د دې نه پرهیز پکار دی. هغه نومونه چې هغې کې د کفر او د شرک بوی دا استعمالول نه دي پکاره.
نو د دې الفاظو نه قرآن چې کوم دی هغه صحابه کرام منع کړه. نو چې منع شو نبي علیه السلام تاسو بیا دا الفاظ نه استعمالوئ. نو د دې نه وروسته بیا صحابه کرامو راعنا لفظ به نه وي، بلکې چې کله به په خبره پوه نه شو انظرنا لفظ به استعمالوو. نو دغه ټیکو ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكما. نه غواړي کسان چې کافر دي د اهل کتابونه او نه مشرکان چې نازل شي په تاسو باندې څه خیر د طرفه د رب تاسو نه. والله يختص برحمته من يشاء. الله پاک خاص کوي په خپل رحمت سره چاته چې وغواړي. والله ذو الفضل العظیم. الله پاک خاوند د فضل لوی دی. دا اهل کتاب یا کافر دي او مشرکان چې هغه د عرب عام مشرکانو دو دا نه غواړي چې په تاسو باندې څه خیر نازل شي. نو په تاسو باندې د خیر مطلب څه دی؟ د خیر نه مراد چې کوم دی وحی ده، قرآن دی، پیغمبري ده، دا په تاسو کې نازله شي. دا نه غواړي. دو خو وایي چې دا پیغمبري چې وه دا خاص وه د اسحاق علیه السلام په اولاد پورې. نو اسماعیل علیه السلام په اولاد کې دا پیغمبري راغله دا ټیک ته ده، د هغه سره به حسد کوو. دو ښه په دې پوه دا په حقه پیغمبر دی، لیکن د هغې باوجود بیا به نه منه. نو دا خیر نه غواړي. یا ستاسو ایمان نه غواړي چې تاسو ایماندار شئ، نیکان شئ، جنت والا کامیابی والا جوړ شئ. دا خیر دوی نه غواړي چې دوی ته د خیر میلاو شي. خو الله پاک په خپل رحمت سره خاص کوي چاته چې وغواړي. دا پیغمبري چې دا نبوت دا د خدای پاک خاص رحمت دی او دا چا پورې خاص کوي د په دې کې چا سره مشوره نه کوي چې زه څوک پیغمبر کړم. هغه الله پاک په خپلې بارځای باندې دا کار کوي. نو دوی ځان له لګیایي که نه. الله پاک دا آخري پیغمبر را لېږل دی په خپل رحمت سره خاص کړی دی او تاسو یې د هغه صحابه کرام ګرځولي په هغه باندې ایمان راوړ دی. نو خیر الله پاک تاسو له درکړی دی. اوس که دوی غواړي او که نه غواړي په الله پاک درکړی دی. الله پاک خاوند د فضل لوی دی. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تقولوا موایئ راعنا لفظ راعنا وقولوا اوای انظرنا وګوره موږ ته ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم واسمعوا واورئ حکم د الله تعالی په هغې عمل وکړئ. وللکافرین عذاب علیم. د کافر دپاره عذاب دی دردناک. ما یود الذین کفروا نه غواړي کسان چې کافر دي من اهل الکتاب د اهل کتابونه ولا المشرکین او نه مشرکان ان ينزل علیکم من خیر من ربکما. کافر په دوه قسمه و. یو اهل کتاب و چې هغه تورات او انجیل والو او د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام په دین باندې و. خو چې کله پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم راغی او د هغه خبره یې ونه منله کافر. مخکې په خپله زمانه کې هغوی په حقه باندې و، د هغو کتاب حق و، د هغو پیغمبر حق و. خو آخري پیغمبر او په آخري کتاب باندې دا ټول کتابونه منسوخ شو. نو چې نه مني یو کافر دي. او دویم هغه چې هغو ته کتاب نه و راغلی، اهلي کتاب نه و، لکه د مکي مشرکان وغیره یا په عربو کې چې عام مشرکان پاتې کېده. نو دوی نه غواړي دغه اهلي کتاب او دا مشرکانه ان ينزل علیکم چې نازل شي په تاسو باندې من خیر څه خیر من ربکم د طرفه رب ستاسو نه. والله یختص. الله پاک خاص کوي رحمته خپل رحمت من یشاء او چاته چې وغواړي. والله ذو الفضل العظیم. الله پاک خاوند د فضل لوی دی. ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا صلی الله تعالی